کوونکو مسلمانانو ته دغه زیری رسول پکار دی او دا وینا ورته کول پکار دي چې الحمدلله زمونږ او ستاسو حرمین یو ځل بیا د عبادت دپاره خلاص شو. حرمین الشریفین دا داسې د برکت ځایونه دي چې کله په دې باندې حالات راځي که هغه د کرونا د وجې نه یا د نور څه د وجې نه نو یقینا دغه سخته دغه مشکل دا بیا په ټول امت باندې او ټول امت دغه مشکل دغه سخته بیا محسوسی نو ډیر زیات د خوشحالۍ خبر دی او یقینا هر مسلمان دپاره د دې نه زیاته غټه خوشحالي بله نشي کېدلی. دا تاسو وکتل چې څومره سخت حالات و ګوره یو طرف ته دغه وبا دغه تکلیف دغه لاکډاون دغه حالات چې کوم کنه دا یو طرف ته دا سخت دی او بل طرف ته د ټول نه غټه سخته چې په امت مسلمه وه هغه دا وه چې حرمین الشریفین کې ډېرې سختې پابندیانې وې. نو د سعودي حکومت دې نه مخکې اعلان کړی و چې یاره دغه فاصلې او دغه څیزونه ختم شو خو بیا څه وخت پس بیا دې دغه پابندي ولګوله او د اعلان یې وکړو چې نن نه پس به بیا په فاصلو سره منځونه کیږي. نو الله رب العزت دې وکړي چې د سعودي حکومت دا فیصله اخیری فیصله وي او الله دې ورته په دې استقامت ور نصیب کړي چې آینده هر رنګې حالات راځي چې دې حرمین متاثر نه کړي د هغې نه او ځکه چې که حرمین متاثره شو نو بیا به مونږ څه کوو زمونږ خو دغه یو اسره ده زمونږ خو د ډاډ ځای زمونږ د اسره دغه ده چې مونږ باندې سخت حالت په امت راځي نو حرمین شریفین ته سترګې هلته کې خلک وي عبادتونه کوي زیارتونه کوي طوافونه کوي د هغې د برکته د دغې خلکو د عبادتونو د برکته الله رب العزت په ټول امت باندې بیا رحم کوي. الله رب العزت دې دغه مشکلات دا ختم کی. د سعودي حکومت اعلان وکړ چې څومره ماسک د قرنطین وغیره دا څیزونه چې دي هغه ټول ختم کړ. تاسو به ګورئ دغه تصویران دا د سعودي حرمین الشریفین چې کوم آفیشل اکاونټس دي د هغې نه ما ډاونلوډ مې کړه او دا تاسو ګورئ چې هغه کوم نشانات دي هغه ختمی او د نن ماښام مونځ تاسو وګورئ څومره یو بهترین مناظر دي څومره یو دلکش مناظر دي که هغه تاسو وګورئ په دې تصویر کې تاسو ښکاري چې دا خلک ماشاءالله نږدې ولاړ دي دغه مسلمانان نو څومره مزه کوي چې ورته ګوري سړی په دیدن باندې نه مړیږي. نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره د مسلمانانو ورونو څومره چې موږ د الله رب العزت شکریه ادا کو دا به ډیره کمی. دغه مشکلات دغه تکالیف بېشکه د الله د طرف نه دي او څه ناڅه ورسره بیا زموږ اعمال دي الله رب العزت دې زموږ اعمال درست کړي او آینده دې په امت باندې دغه رنګې سخت حالات بیا نه راولي. زه خو یقینا ډېر زیات خوشحاله شوم. کوشش وکړئ دغه پیغام ما ته تاسو راورسوئ.